जी अस्सलाम वालेकुम खैबर सहार प्रोग्राम की शाज महलीम स्तासु په خدمت کې حاضر ده نیکی هلي ډېر سلامونه او زمونږه څومره هم چې خبرې دي صرف ستاسو دپاره دي دا هر څه قبول کړئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موسم هم ډیر ښه دی ښکلی موسم دی که نه جی ښکلی موسم دی مطلب چې ذهني سکون چې کوم موسم ورکوي انسان ته کنه هغه رنګې هغه شانته موسم دی ګرانو کتونکو ته به دا هم وایو چې زمونږ نن ټاپک مطلب ټاپک هم هغه دی که نه نیت صاحب بالکل ټاپک جنریشن هم ګیپ هغه دی بالکل جی خو ټاپک نن هغه څه دی. موږ مطلب دی چې د اسلامي نقطه نظر سره د ګیپ باندې به خبرې کوو جی دې ګیپ باندې به خبرې کوو چې زموږ په شو کې نن کم خلک را روان دي یا کم میلمانه را روان دي کم شخصیات را روان دي زموږ کوم ګیسټ دي د خیبر سهار هغه داسې دي چې هغوی سره به موږ خبرې اترې کوو چې د اسلام په دایره کې څومره د جنریشن ګیپ د نن نه څو کاله اګاهو څنګه و اوس څنګه ګیپ دی د دې به خبرې اترې کېږي او زه به دا غواړم نیازي صاحب مطلب چې تاسو او موږ دا خبره هم ورسره وکړو چې لکه موږ خو ډېر زیاتې دا خبرې کوو چې پلار خفه دی زوی خفه دی مور خفه ده ترور خفه ده خو مونږ کله دا هم سوچ کړی دی چې زمونږ دا بچی څه سوچ کوي دا دې کې به پاتې راشم زه کله مطلب چې موږ دا سوچ کله هم نه دی کړی بلکې دا سوچ زموږ فطرت کې دغه یو هغه دی چې موږ وایو چې نه بس دا بل چې څه سوچ کوي یا غلط دی زه صحیح یم زه صحیح یم نو دا غټ ریزن دی چې دا مور پلار نن سبا بچو سره هغه دی که نه هغوی صرف ځان ته صحیح وایي چې زه بالکل صحیح یم دا بچی غلط دی باید خدا دی چې موږ د بچي نه واورو مونږ د بچی نه واورو بچي نه واورو چې اس څه وایي اس څه غواړي بیا چې د هغه سره موږ خپلې تجربې بنیاد باندې ډسکشن وکړو چې یاره دا چې ته سوچ کوې دا صحیح دی یا نه دی صحیح یا دا به ته څنګه دی سوچ کې څه داسې تبدیلي وکړه یا لږ غوندې ایډ یا ماینس پلس کا چې دا تا ته اسانه شي اسانه شي مطلب بدلون به څنګه راولي په خپله زندګۍ کې د نورو خلکو په زندګۍ کې د مور پلار په زندګۍ کې د رونو خویندو په زندګۍ کې د خپلو ملګرو په زندګۍ کې بیا د معاشرې په معاشره کې به ته اوسېږې څنګه یعنې زموږ معاشره هلته به ته خپل ژوند څنګه تېرې په معاشره کې به ته خپلې زندګۍ کې څه بدلون راولي هغې ته هم لږ کتل پکار دي او دا سوچ پکار دی هغه مور پلار ته دا وخت زه لګیا یم نیازي صاحب هغه مور پلار ته چې کوم مور پلار ډېر زیات سټریک دي زیاتر مور خو دومره سټریک نی خو پلاران ډېر زیات سټریک دي بالخصوص زموږ اړخ ته که نه د جنوبي اضلاع پله هغه پله یعنې هلته وي فیل پراید هم ما بچی داسې سوال نه پیدا کېږي چې ما ته جواب واړی ما بچی غلط کار نشي کولی دا او چې بیا خبرېږي نو هغه بچی د کور هغه سختي نه تنګ شوي وي او بهر چې دا بیا په نشو پشو دې قسمه بالکل معاملات کو تو کې بل یو غټ ریزن تاسو ته ښیم نیاز صاحب هغه دا دی چې لکه کوم ماشومان د خپل پلار سره یا د خپل مشر ورور سره یا د خپل تر سره یا د خپل نیکه سره اټیچ نه وي هغوی سره کینی نه هغوی له ټایم نه ورکوي هغوی له هغه له ټایم نه ورکوي هغې کې دوه څیزونه راځي څه پته ده یو خو تاسو خبره وکړه مطلب نشو تو شو باندې خلک کړم شي بله خبره دا ده چې خدا نه خواسته لکه انسان دی انسان سره شیطان دی غلطي هم کیږي ښه کارونه هم کیږي لکه ښه خو یو خدای دی بالکل مطلب الله تعالی چې کوم دی هغه بېشک مطلب هغه نه مطلب ظاهره ده غلطي نشي کېدی موږ ایکسپیکټیشن دا ساتو بیا موږ خپل اصحابه کرام ساتو چې هغوی نه غلطیانې که چېرته شوي دي نو هغوی نه نه دي شوي بیا موږ خپل پیغمبر سایډ ته راځو مطلب کې چې زموږ پیغمبر علیه السلام څنګه ژوند تېر کړی دی هغه بل شان دي خو لکه موږ خو داسې بحیثیت انسان او بیا بحیثیت په دې معاشره کې بحیثیت مطلب کې یو شیطان موږ سره دی بالکل مطلب هغه بیا زموږ مطلب کې مولانا صاحبان چې کوم دي ملایان صاحبان چې کوم دي نو بیا هغوی هم خبر دي نه هغوی هم هغه کوي چې پون پون کې قدم اٹھاتے ہیں بالکل خو موږ ډېر ګناهګار یو لکه دا موږ طبقه چې راشو که نه جي لکه زه د خپل ځان خبره کوم بیا د خپلې معاشرې خبره کوم په معاشره کې ډېر زیات داسې خلک شته هغه خلک نو چې په دې کې بیا چې پلار وایي خبرېږي تر به خبرېږي ما غلط کار کړی دی نو هغوی سوسایډ کوي که نه بالکل دا اوس ریسنټلی کیسز هم شوي اوس ریسنټلی داسې کیسونه ډېر زیات شوي دي او مطلب هغې کې دا چې لکه پلار به مې خبر شي نو هغه به داسې وایي نو هغوی به نور څه ونه کړي خو بس تماچه به راواخلي ځان به شوټ کړي یا به داسې زهریله څیزونه ګولۍ یا وټ ایور سو یا پانسي مانسي ځان ته واچي دا څیزونه وایي چې زما پلار د دې خبر نشي زما مور خبر نشي زما نیکه خبر نشي بیکاز ما نه دا غلطي شوې ده نو زه هم چې لږ شانتې خپل بچي سره موږ دا نه وایو چې بچی د خپل پلار له جواب ورکوي
موږ دا هم نه وایو چې مطلب کې بچی دې دا چل کوي چې بدتمیزي دې کوي، خو د پلار او د نیکه او د تره یا د مشر ورور دا حق جوړیږي چې هغه د ماشومان بیسیکلی د نن زماني ماشومان، موږ د نن د معاشري خبره کوو، د پخوا به هم کوو خو د نن د زماني اوس خبره چې کوم موږ د نن د زماني د ماشوم کوو چې هغې له لږ ټایم ورکوئ او ورته وایي چې بچی کو داسې څه غلطي ملتي وشي نو د دې سولوشن دا دی. بالکل بالکل. او زه تاسو یو خبره وکړم، زما پرسنل لایف کې که نه زما ورېرې ورارونه دا هغوی خپل ذاتي معاملات ما سره ډسکس کوي، هغوی خپل مور پلار سره نه ډسکس کوي، هغوی راشي ما ته یاره تره دغسې داسې که نه، مطلب چې بیا خپل تجربې بنیاد باندې هغوی سره ووایم چې نه یار دا ټیک نه دی، پلار دې دلته صحیح دی، نه یار دلته د پلار غلط دی، آیل ټاک ټو هیم که نه، بیا پلار سره زه خبرې وکړم چې هغه د ماشوم دی داسې هغه دی. بالکل. ایون زما نوسیان چې دي که نه هغوی باقاعده ما سره ډسکشن کوي بعض اوقات چې یاره بابا تاسو ما ته ټول ابو وایي، مطلب زامن راته ابو وایي نو بس دوی ټول راته ابو وایي که نه، نوم پوخ شو ابو والا. صحیح. نو هغوی هم دا ډسکشنز ما سره کوي اکثر، وہ اسکول میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ فلانی ٹیچر ٹھیک نہیں ہے. او دیکھیں لوگوں دې بله خبره هم ایډ کوم چې د موسټلی ټیچر دغه سي چې کور کې خاوندانو سره جګړه وکړي مور پلار سره هغه ټول کسر په هغه سټوډنټ باندې خبر چې کوم دی هغه سټوډنټ نو باسي، هغه چې د سټوډنټ نو باسي دا بالکل نه ده پکار. موږ ټیچرز ته هم ځکه چې ټیچرز هم د ستاسو مور پلار دي. بالکل. ور حدیث شریف دا هغه ده چې جس نے تمہیں جنا، ٹھیک ہے، دوسرا جس نے تمہیں بیٹی دی، تیسرا جس نے تمہیں پڑھایا. سب میں سے درجہ کس کا بلند ہے؟ جس نے تمہیں پڑھایا. پڑھانے والے کا درجہ بلند ہے. درجہ بلند. هغه ته ناسته پاسته هغه ته په معاشره کې داسې زونه ده ارڅ تاسو ته وښیل چې مطلب کې ته بس په معاشره کې ناسته پاسته څنګه کې ته به خلکو سره بلاویږي څنګه، ته به د الله طرف ته رجوع څنګه کې، ته به د اسلام طرف ته رجوع څنګه کې، ته به نوکري څنګه کې، ته به خپلو بچو سره ناسته پاسته څنګه کې، دا هر څه تا ته څوک ښیي؟ دا استاد ښیي. زده کړه ټوله د استاد نه کېږي. نو زما په خیال چې ټایم هم زیات استاد سره تېرېږي، د زندګۍ هغه ډېر یو ټایم ډېر زیات، لکه چې تا کله موږ د 15 کال شو ماشوم 4 کال شو موږ په سکول کې واچو، مدرسه کې واچو، بیا هغه تر 25 سال پورې کم از کم لکه چې کوم سټوډنټان زمونږ زیاتر غریبي نو چې اف ایو کې یا بی ایو کې نو هغوی وایي بس وایي دغه به وکړو که نه، وایي خبره ختمه وایي ځکه چې اوس نوکري ده او ماشومان دي او کور کې او مشر زوی دی او د مشر زوی دا حق یو د مشر زوی دا حق بس دی به تر 12 پورې سبق وایي، 13 پورې سبق وایي، اوس ول نوکري وګورئ، نور سبق نشي ویلی. خو د نن معاشره زموږ ده، د نن زموږ سټوډنټان دي، هغې کې داسې دي چې مطلب دا سټوډنټان یونیورسټۍ لیول ته تللي دي، دا هوښیار هم دي، دوی حساس هم دي، دوی ته پته هم د نیاز صاحب. نو شو به مخ په وړاندې بوزو، نن شو کې به خبرې ډېرې زیاتې ښکلي ډېرې زیاتې مونږ هم وکړې جی جی که نه، او ظاهره د خلکو به انتظار وي مېلمنو ته، بلکې مېلمنو ته به انتظار وي. او زه به دا ویم چې لکه ډېر ښکلي مېلمانه دي مونږ سره او ډېر ښې خبرې به کېږي زموږ، خو د دې دمې نه پس جی ګرانو کتونکو ځلې بیا خبر سهار کې موږ تاسو ته وایو هر کلې او زما په خیال چې تاسو به هم او موږ هم په خپله د خپل ګیسټ په انتظار باندې ګیسټ موږ رارسېدلي نن به ښکلې ښکلې خبرې کېږي. موږ سره ګیسټ ناست دی، موږ سره نن ډېر درانه خواږه، نور ټول مېلمانه درانه خواږه دي، نن موږ سره ډېر دروند خوږ مېلمه ناست دی. مولانا ډاکټر عزیز الله صاحب ناست دی. عزیز الله صاحب اسسټنټ پروفیسر پلس خطیب دی انجینیرینګ یونیورسټۍ کې، هغوی ته موږ هر کله السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. تاسو څنګه یې ښه؟ شکر الحمدلله. ډېره زیاته مننه. جی مننه تاسو راغلی، خبرې به کوو مولانا صاحب انشاءالله نن به ډېرې ښې خبرې کېږي. ګران کتونکو د نیو جنریشن چې څنګه موږ خبره کوو اولډ جنریشن نیو جنریشن، د نیو جنریشن موږ سره ناست دی محمد مبین، دا سټوډنټ دی، دا د سیکنډ ایئر سټوډنټ دی، جی ټي سی او د الکټریکل انجینیرینګ کوي. نو هغوی ته هم هر کله السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین تاسو څنګه یې؟ ښه، شکر خیر خیریت دی، ډېره زیاته مننه تاسو راغلي.
تاسو زه کوېسچن کوئ جی سٹارټ واخلم د جی جی تاسو والي د اسلامي نقطه نگاه سره کنه چې کوم د جنریشن ګیپ نن سبا یادو چې یاره دا ادوارو کې یا هغه کې فرق دی دې حوالې سره تاسو به څه وینا غواړئ چې اسلام کې د جنریشن ګیپ چې څه کله اسلام راغی خپل اولاد سره د مور پلار بیهیویر یا د هر څه چې دي کنه دا څنګه پکار دي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه وړاندې زه خیبر ټي وي شکریا ادا کوم چې هغوی مالا په دې محفل کې شرکت دعوت راکو او په دې اهم پوائنٹ باندې د اظهار خیال موقع راکو. یقینا دا یو اهم مسله ده جنریشن ګیپ، یعنی یو نسل اور بل نسل ترمنځ چې کوم سپریشن راغلی دی، جدائی راغلی دی، بالکل. او دا جنریشن ګیپ د یو بل اوپینین او ویوز لکه مونږ نه پوهیږو ډیفر کول قبلې نه یو بل قبلې، یعنی اولاد د مور و پلار خواهشاتو د هغوی خیالاتو نه خبر نه دی اور مور و پلار د اولاد ضروریاتو نه خبر نه دی. بالکل. اولاد څه غواړي مور و پلار نه پوهیږي، مور و پلار مقصد څه دی اولاد په هغې نه پوهیږي. دې ته وایي جنریشن ګیپ. خدا وجه ده چونکه زه د قرآن کریم یو سټوډنټ یم جی جی او ما چې کوم سټډي کړی دی هغه په دې 25 کاله 10 کاله ما قرآن سټډي کړی دی. صحیح ماشاءالله ماشاءالله. په دې حوالې سره چې قرآن راتلو نه وړاندې موږ هغه قوم چې هغې ته زمانه جاهلیت وایي او جاهل قوم ورته ویلی شي، هغه خلقو کې دا حساب کتاب و د مور و پلار نافرمانی، د حقوقو نه جهالت نه پیژندل چې مور حق څه دی، پلار حق څه دی، د ګاونډي حق څه دی، خپلوانو حق څه دی، ورونو خویندو حق څه دی. بلکې د حقوقو تعین نه و شوی. بالکل تعین نه و شوی، چې نه و شوی نو ادایګي هم ممکن نه و. ظاهر نو قرآن کریم راغې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو اور خپل تعلیمات او رڼا کې انسانانو ته هغه تعلیمات وړاندې کو چې ستاسو یو خالق دی، اول د هغې حقوق دی، هغه حقوقو کې ټولو نه اول او لوی حق دا دی چې هغه منل دی. منلو نه پس بیا تاسو د هغې بندګان یئ. کوم طریقه زندگی د ژوند تیرولو طریقه هغه تاسو ته وړاندې کړی دی قرآن کې او پیغمبر په ذریعه، هغه تاسو فالو کوئ. نو انسانان چونکه الله پاک بندگان دی، نو الله پاک علیم ذات دی اور قادر ذات دی، د هغې علم سے حد نشته او هغې دپاره ماضی حال مستقبل د زمانو سے حیثیت نشته. ټول الله پاک ته یکسان او یو شانتی دی تر قیامت پورې. او ټول بندگان، ټول مزاجونه اور هر قسم خلق چې هغه په کوم بر اعظم کې پاتې کېږي، نو هغه حقوق الله پاک بیان کړی دی قرآن حکیم کې. مور پلار حقدار دی، اولادو حقدار دی، تر څو پورې خلق دغه حقوقو ادایګي خپل فرض وګڼلو نو مینه محبت قائم شو. بالکل صحیح. اگر بیلتون اور نفرت اور بیزاری یا جدائی ذکر راځي تو زما حق وهي او زه ستا حق وهمه، تو زما حیثیت باندې نه پوهیږي، زه ستا حیثیت نه پیژنم. نو په دې حوالې سره بیا حقوق څنګه ادا کړي؟ یو کس ته دا پته نشته دا زما پلار دی، دا زما مور ده، دا زما خور ده، دا زما رور ده، یا قرآن د دې پاک څه وایي حق لکه څنګه څه پیژني او څنګه ادا کړي. حقوقو بیا کلاسیفیکیشن دی، درجه بندي دی. پیغمبر حق دی، الله حق دی، پسی مور و پلار حق دی. او مور و پلار بیا مسلم معاشره کې خصوصا بیا معاشره اکائی مور و پلار دی. بالکل. او دې سره بیا ریلیونٹ متعلق بیا ماماګان راځي او چاچاګان راځي، رو لکه دا ایکسټنډ شي. اوس اولاد مونږ راځو دا خو بیا ډېر واسټ یعنی انتهایی
خور ټاپک دی بالکل اولاد حواله سره د اولاد د اسلام په نقطه نظر او د قران کریم په نقطه نظر یو لوی نعمت ده د الله نعمت ده بالکل داسې نعمت چې دغه نعمت انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هم الله پاک نه غوښته ده صحیح بشک ربی هب لی من الصالحین پیغمبر فرمایي یا الله ما ته نیک صالح اولاد راکا بالکل صحیح چې دا ډېر لوی نعمت ده دا ولی نعمت ده د دې لپاره نعمت ده چې انسان نسل د باقی پاتې کولو یو ذریعہ د دنیا کې بشک صحیح او مسلمان سفر چې کوم دی هغه په دې دنیا نه ختمیږي د ژوند سفر مخکې روان دی انسان اول عالم ارواح کې وو عالم ارواح نه په دې دنیا ته راغلی دی جسمونو ته راغلی دی په دې عالم اجسام نه دی مخکې ځي عالم برزخ دی عالم برزخ نه بیا آخرت چې هغې ته بل قیامت وي په هغې هر مسلمان ایمان لري نو هلته بیا د دې اینډ وشي اینډ مینس یو څوک به جنت ته ځي څوک به جهنم ته ځي نو هغې دپاره اوس نه تیاری پکار دی دا اولاد یو مقصد دنیا کې د نسل بقا هر انسان دا غواړي چې د زمان نسل باقی پاتې شي نو هغې دپاره دا پکار دی چې د اولادو انتظام وکړي هغې دپاره نکاح اسلام لیګلائز کړی دی او د هغې طریقه د هغې فضیلت اور اهمیت بیان کړی دی نکاح نه پس اولاد وشي د اولادو تربیت بالکل اولادو تربیت باندې انتهایی زور ورکړی دی اسلام او د هغې حقوق درجه به درجه بیان کړی دی کله دا ماشوم لکه مور خېټې ته راشي یعنی یو هفته شوي لکه پریګننسي مثلا هغه وخت نه د هغې حقوق بیانوي د هغې حقوق داسې بیانوي چې د هغه مور لکه چې هغه لکه دغه پلار سره نکاح شوی دی نو دیو دی دغه خېټه کې چې کوم ماشوم دی اوس لا ماشوم شوی نه دی سپرم شکل کې نو د هغې حقوق بیان کړی دی تاسو هغې ته تکلیف مه رسوئ هغې ته تکلیف مه رسوئ او یو بل ته مور و پلار کله یو بل سره خبرې وکړي د غصې والا او د درشت خویې والا او تند مزاجې والا خبرې اترې ونه کړي او د کتو کې سترګو د حفاظت وکړي ځکه د ټولو اثرات په هغه ماشوم چې خېټه کې دی هغه ماشوم باندې غورځېږي دا اوس چونکې 1400 سال بعد ساينس هم تحقیق کو دا شی ثابت کو دا واقعي فیکټ دی دا پروفیسر صاحب دلته تاسو خپل خبره یاد ساتي جی سر زما دلته یو بل سوال کنه چې مونږ د نن سبق هغه چې دي ځوانان چې دي زموږ هغوی ته اسلام په هغې طریقې نه دی رسېدلی چې په کومې رسېدل پکار دي که نه یو خو ما وروستو ورځو کې یو پروګرام کې خبرې کړې وې چې د هغ عالم یا هغ مولانا تقریر یا واز یا هغه کې چې دا ډېر زیات اثر یې چې په خپله باعمله وي چې خپله باعمله نه وي که نه نو بیا دا نوی کل نه اشتراک ښیي که نه تضاد وي د قول و فعل تضاد وي د قول و فعل تضاد تباهي دا راوسته چې دا نوی کل د اسلام نه لرې شو لږ لرې شو بالکل دا اصل کې سر جنریشن ګیپ حوالې سره مونږ خبرې کوو بالکل دا لکه اوس ځوانانو کې دا شی لکه راغلی دی نافرمانی اختلاف مور پلار سره دا اوس د یو کردار نتیجه اوس راوتی دی دا کوم د یو ورځ کې یا یو هفته کې یا یو میاشت کې دا هر څه نه دی شوی صحیح دا لاست 15 ایئرس نه لاست 20 ایئرس نه دا شی چې کوم روان دی دوی کوم شی لکه خپل کور کې ویني خپل مشرانو نه اوري او خپل ملګرو سره هغه شیر کوي ګوري یو بل ته ورکوي نو د هغې نتیجه دا راووتو اوس لکه زوی د پلار لحاظ نه کوي او لور د مور لحاظ نه کوي دا نتایج دي مونږ دا غواړو چې دا نتیجه بدله شي لکه نافرمانی والا نتیجه فرمانبرداري والا نتیجې سره بدلی شي موږ دا غواړو دا جنریشن ګیپ چې کوم دی دا ختم شي یو بل ته نږدې راشي
اولاد او مور او پلار دا ال کې دی شي لکه یو بل وپیژني چې دا څوک دی. تاسو نه مخکې مطلب ما دا خبره وکړه چې تاسو لا نوې راغلي نو ما پر شو کې خپل کتونکو ته دا خبره وکړه چې مور پلار خپل حق استاد خپل حق موږ سره مبین هم ناشته موږ خپل حق حقوق وایو چې دا زما حق دی خپل بچی ته وایي دا زما حق دی پتا ما دا زما حق دی موږ کله بچی نه دی اورېدلې چې بچی څه وایي نو زه به دا وایم چې لکه مبین دا وخت ناشته او زه دا خبره کوم چې لکه مبین ډېر زیات کریټیو سټوډنټ دی د دوی څه دغه هم دي دوی ماډل تاسو تیار کړی دی که نه څه ماډل تیار کړی زه هم چې هغه دی هم لږ په سکرین باندې آصف یوسفزۍ صاحب ته دا خبره کوم چې هغوی دوی مبین به سره خبرې کوي دا تاسو څه جوړ کړي دي چې موږ لږ وګورو ښه جی دا جی ما یو کار جوړ کړی خپل لاکډاؤن کې جی دی فیچر دا دی چې دا لکه بغیر ریموټ کنټرول او جی ګاډی صحیح ښه دا جی اوس ته موږ سره طفل الارم سنسر طفل روبر کنه چې اوس کم یو روبر د روبرنګ د پاره کور ته اوړي دا به اتوماتیکلی اوس یریدونکې سانس هغه نی ساوند هغه به شروع شي او خلک کور والا ته پته ولګي چې یاره طف را لکه مطلب را دن کوونکې والا دی چونګ را پاسو دا غل دی په خپل لاس باندې دغه کو دې نه شو مطلب دا تاسو دې لپاره جوړ کړل چې مطلب دې کې داس دغه شی دی چې تاسو ته پته ولګي چې غل کله کور ته راواوړي یا دغه اراده ده یا هغه راځي نو دا به یو سایرن بغږي یو الارم بغږي الارم آی سره باندې ټم فلشینګ مطلب کې دا چې پته بولګي ماشاءالله نه سي مطلب کریټیو لکه ډاکټر صاحب زموږ سټوډنټان چې کوم دي نو ډېر زیات کریټیو دي هغه کریټ کوي کریشن هم کوي خو موږ خپل بچي کله اورېدل نه لکه کوم چې ډاکټر صاحب خبره وکړه تاسو هم ظاهر د مور پلار وایي بالکل دومره ډېر زیات تاسو دا ماډل جوړ کړی دی په هغې کې به تاسو مور پلار ورونو خویندو دوی به کومک کړی وي معاشرې نه هم څه ګیله ده کم ځای کې داسې وي چې لکه هغه ځای کې وایي چې مطلب دلته موږ ته خپل حقوق نه میلاویږي دې ځای کې موږ پاتې یو وروسته یو موږ دې ځای کې زموږ مور پلارونه خویندې نیکه تره دا موږ سره کومک نه کوي شته څوک داسې یاره جی بالکل داسې خو موږ سره لکه چې کم ذاتي سپورټ دی د مور پلار دی او د رور دی چې کم زما منی چې کم پاکټ منی هغه راله پلار راکوي او رور را سره هیلپ کوي که نه ډایرکشن راله رور راکوي او نور زه پخپله لکه ما سره ذاتي نور څوک کسان نشته یوازې زه یم او معاشرې هم دا جي بس دا شانتې ګیلې وي چې لکه مونږ دومره زیات نه سپورټ کوي لکه مونږ چې مونږ سپورټ شو که نه دا شانتې د معاشرې دپاره او یو ښه پراجیکټ جوړ کړو دا شانتې یو ښه دغه جوړ کړو چې هغې ته هم فایده وي موږ ته هم فایده وي استاد مطلب کومک کوي او جی استاد خو کوي بالکل هغه هم کوي او نور چې کم ډایرکشن دی که نه هغه زما رور دی او پلار دی او استاد هم دی را سره استاد هم دی مطلب تاسو وایي چې زما د معاشرې نه دا ګیله ده چې موږ معاشره په دې دغه کې نه اکسپټ کوي موږ سره مطلب کې هغه موږ له هغه پریورټي به ووایو یا به موږ دا چې مطلب سپورټ به ووایو چې موږ سره هغه سپورټ نه کېږي کوم سپورټ چې زه به دا خبره کوم کلیرلی به دا خبره کوم که داسې ماشومان مطلب کې په بهر ملکونو کې یورپ سایډ ته چې هغوی لږ شانتې هم څه ماډل جوړ کړي هغوی څه هم جوړ کړي پکچر جوړ کړي څه تصویر جوړ کړي څه داسې څه کریشن وکړي نو هغه خلک هغه خپل سټوډنټ راواخلي هغه بالکل داسې دنیا ته وښیي که نه دلته خو بلکې شاید چې داسې کسان به هم وي چې تاسې څه مالدا هغه کریټ کول روبوټ یا هر څه چې دي که نه نو هغوی به ډېر تنګ کړی هم وي ته مطلب ټوکې ټکارې به یې پې کړي چې دا مړه تا ځان نه دی ساینسدان جوړ کړی دی هغه جوړ کړی دی خبره ورته وکړه ما چې دا کالج ته یې وړو نو هلته کې ما سره سټوډنټان وو که نه نو سټوډنټانو چا به ویل را پورې لکه هسې فنې غوندې خنده یې کوله چې یاره ته لیونی او دا دی او دا شانتې مطلب څوک نه سپورټ کوي مې زه به خپل کوشش جاري ساتم مې زه به خپله چې کم سټرګل دی هغه به جاري ساتم داسې ورځ به راشي انشاءالله چې زه به کامیاب شم انشاءالله الله دې کامیاب انشاءالله موږ به دعاګانې کوو خلک هم دعاګانې به مطلب کې ټول کوو چې مطلب زموږ هغه سټوډنټان زموږ هغه جنریشن چې کوم جنریشن مطلب هغه کریشن کوي او هغه کریټیو ذهن لري او هغه خلک چې کوم دي نو ما پکار چې معاشره هغوی له یو ټایم ورکړي یو حصه وله ورکړي چې دا د دوی حصه ده که هغه استاد دی که هغه مور که هغه پلار که هغه څوک هم دي پکار دي چې هغوی له وخت ورکړي پکار دي چې هغوی له سپورټ ورکړي پکار دي چې هغوی مطلب کې لږه هغه تھپکی ورکړي که نه د پیار والی تھپکی چې مطلب تا دا دومره غټ کار کړی دی بچیا نو مخکې به هم لاړ شي نو کېدای شي چې مطلب کې په مستقبل کې لس اته کاله پس چې کوم دی یا
15 شل کاله پس چې کوم دین ته بیا یو ډېر بالکل غټ انسان بالکل بالکل ډاکټر صاحب دلته جی او سند ته مبارکي ورکو تبکیم تبکیم ورکو بالکل جی. کنه الله دې کامیاب کړه ډاکټر صاحب تاسو ته اوسې کول غواړي جی نه جی ډاکټر صاحب سمای چې ډاکټر صاحب خپل خبره کوله لکه ما پکې ځکه داغه کو چې ما موبین چپ ناشته ما چې دوی خپل خبرو کوي ډاکټر صاحب ته ولې کلیر شي چې لکه موږ صرف د بچی نه ایکسپیکټیشن ساتو چې هغه به زما خدمتوم کوي هغه به زما حقوق هم مني هغه به په معاشره کې چې معاشري قرآن هغه ته ویلي خو د بچي خو څه حقوق جوړیږي کنه جی بالکل یقینا میډم دا لکه اسلامی قانون او انګریزي قانون یو میگزم دی ویر دیر از ا رائٹ دیر از ا ډیوټیز ویر دیر از ا ډیوټیز دیر از ا رائٹ چرته حقوقي الته فرایزي چرته فرایزي الته حقوق خامخای خو اسلامیک پوینټ اف ویو سره بحیثیت مسلمان مونږ چې قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مطالعه کوو نو الته فرایضو باندې زیات زور ورکړی دی تاسو خپل فرایض ادا کوئ حقوق به تاسو ته ډیفینیټلی میلاو شي اوس د اولادو فرض څه دی مور و پلار حوالې سره اولاد فرض دا دی چې د اولاد لوی شي عاقل بالغ شي نو فرمانبردار شي خدمت گزار شي اور مور پلار خبره ومني د هغوی خدمت وکړي د هغوی رشتہ داران د هغوی دوستان وپیژني چې زما پلار دوستان د زما مور خپلوان دی ها اوس دا لکه اوس لوی شوی دی چې مور پلار خپل فرض د دې ماشوموالي کې ادا کړي دغه ماشوم په دې انګل کې لکه تربیت کړي پرورش کړي نو اوس دا ماشوم یقینا د هغه تربیت نتیجه کې یو کریټیو انساني یو ذمہ دار انساني خپل ذمہ داری باندې دی پوهیږي چې مور او پلار د دې هغه حق ته حق پرورش ضایع کړي صحیح حق پرورش حواله سره لکه حدیث کې او قرآن دوانو کې لکه ډایریکشنز دي هدایات دي بالکل قرآن خدا فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے ایمان والو خپل ځان وساتئ اور خپل اولاد رشتہ داران وساتئ د جهنم د اور بالکل صحیح جهنم اور ټایم خو نه دی راغلی کوم اسباب د لاسه په کوم لارو باندې انسان هغه اور ترسي هغه لارې هغه اسباب په دغه دنیا کې دي هغه سړي د عقیدې خرابي دي د انسانیت نه خلاف ژوند تیرول دي د حقوق ضایع کول دي بالکل ها دغه حساب کتابو باندې انسان پوه شي نو د ماشوم اله پوه شي چې مور او پلار دای پوه کی صحیح تربیت وکړي صحیح تربیت نو قرآن خدا فرمایي خپل ځان هم وساتئ خپل اولاد هم خیال ساتئ او قرآن کریم کې یو واقع بیان شوی دی جی عام دی ماشوم واقع د مریم رضی الله تعالی عنها د عیسی علیه السلام مور بالکل اګل ماشوم وا نو د غي تربیت حواله سره دغه وشو بحث و مباحثه وشو نور خپلوانو کې د بیت المقدس بعض خلکو ولو چې دا تربیت زکوم ځکه د بیت المقدس د پاره وقف دی بالکل صحیح د مریم مور دای وقف کړی وه چې د کله لوی شي د بیت المقدس خدمت به وکړي نو داسې خلکو هغه زمانه کې هغه معاشره کې ډېر لوی سټیټس و نو هغوی خپل ځان دپاره یو سعادت ګڼل یو ډېر لوی اجر و ثواب ذریعه ګڼل نو هر څوک به دا ویل ته د دې تربیت زه کوم نو هغوی کې قرآن اندازي وشو قرآن اندازي د زکریا علیه السلام په نوم ووتو او اوس زکریا علیه السلام مور او د مریم مور خپلو کې خویندې وې نو نږدې خپل هم شو بالکل نو اوس تربیت حوالې سره یو ځل د مریم رضی الله تعالی عنها کراماتو کې دا علما لیکلي دي چې دا خو ماشومه وه او بیت المقدس کې دننه یو کمره وته حضرت زکریا علیه السلام ورکړو هغه کې پاتې کېدو د دې تربیت او نور اخلاقي حساب کتاب الته ورته خیل یو ځل د دې کمرې ته لاړو زکریا علیه السلام نو ګوري نو هسې موسم نه دی خو هغه بے موسمه چې کوم میوې دي هغه پرتی دي صحیح د مریم خوا کې صحیح نو اوس زکریا علیه السلام حیران شو اوس دا مثلا انګورو موسم نه دی انګور موجود دی بالکل او انارو موسم نه دی انار موجود دی
دا خامخا لکه انسان تعجب کې وغورځي. صحیح. نو قرآن کریم دغه هغه جمله نقل کړی دی یا مریم انا لکی هذا. زکریا علیہ السلام تپوس کې مریم دا لکه کوم ځای نه پیدا شو کوم ځای نه راغله. نو هلته کې بیا د مریم لکه هغه عقیده وګوره هغه فرمایي هو من عند الله. نو بس خدای پاک را کړی دی. ماشاءالله. ها بالکل اوس دلته دا مسله راووتو چې مریم د دې کسټډي کې وه د زکریا تربیت کې وه. بالکل. اوس د آیت نه دا معلوم شو چې مور و پلار چې هغوی نگران دی د خپل اولادو نو اولادو نه داسې حالاتو کې تپوس پکار دی بچی چرته تللی دی. بالکل جی بالکل. ها بچی ستا لاس کې دا بالکل جی 15,000 روپو د 6,000 روپو موبایل دی دا ډاکټر چا درله صاحب واغست. ډېره ښکلې خبره ده ډېره ښکلې ده. زه به غواړم چې مطلب کې دا به تاسو دلته کې دغه کوئ دا به زه دغه ځای نه بیا تاسو نه تپوس کوم. ډېره مزېداره خبره ده. نن سبا موږ په خپل اولاد باندې دا بالکل پړی هم پیچولی دی. موږ پښتو کې وایو که نه موږ پړی چولی موږ تپوس ته کوو. زه به ډېر شانتي دمې لازم جي وړوکي شانتي دمه اخلو دمې نه پس بیا راځو بیا د خبره کنټینیو ساتو. جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته موږ هرکلی یو خیبر سهار کې میلمانه موږ سره ناست دي. ډاکټر صاحب ډېره ښکلې خبره شروع کړې. جی ډاکټر صاحب هغه خبره موبایل نو ما دا خبره کوله چې قرآن هدایت کتاب دی او داسې لکه قوانینو حوالې سره تربیت شو یا نور قانوني سیکشن شو. قرآن یو سیکشن یو دفعه ورکوي لکه یو دلته لکه سوره ال عمران دا آیت دی. قرآن کریم لکه اکثر مسلمانان قرآن کریم یہی بشک. نو دلته کې په دې آیت باندې غور پکار دی چې یو پیغمبر دی هغه خپل لکه ماشومې نه حضرت مریم نه دا تپوس کوي چې دا کوم ځای نه راغلي دي. نو د هغې جواب هم لکه قرآن ښه اپریسیشن سره بیان کړی دی دا الله پاک را کړی دی. دلته یو اصول دا بلاو شو چې څوک مشر وي هغې ذمه داري دی دا فرض دی تپوس چې خپل کشرانو نه تپوس وکړي. تپوس اور لکه مور و پلار اولنی مشران دی ځکه خاندان مشران اولنی مشرانی د هغوی د ړومبني ذمه داري دا جوړیږي اولادو باندې نظر وساتي. نظر وساتي که هغه زوی که لوري دا مطلب نه دی که زوی باندې نظر ساته لور باندې مه ساته یا لور باندې ساته زوی باندې مه ساته. اخلاق او د تربیت دواړه محتاج دی. بالکل. ډاکټر موږ خپل زوی له فری هینډ ورکړی دی داسې ده نه. بالکل. نو فری هینډ هر چاله چې ورکي فری هینډ اسلام کې اړو شته نه. اسلام اصول موږ نه خیر دی هغه هلک دی هغه چې هر څه کوي هغه دی کوي خو جینۍ موږ لږه ډېره زیاته نو د هغې بیا غلط نتایجو سره موږ مخامخ یو که نه اوس دغه هلک فری هینډ ورکولو سره سباله د 20 کلو ته ورسي میټرک پاس کړي نو دوی بیا خپل ته بیا مالکي پلار ته وایي بابا ته کښېنه خپل کار کوه ستا زمانه تللی دی اوس ستا او زما ترمنځ 50 کاله تیر شو او هغه زمانه کې دا شی نه وی دا شی نه وی او نن دا زمانه کې دا راغلی ته زما ضرورتو باندې نه پوهېږي بالکل. نو پلار سایډ ته کو اور مور خو د داسې زوی مخکې سه حیثیت نه لري. نه خو بالکل نه. نو دا لکه اولنی لکه مور او پلار طرف نه صحیح تربیت نه دی شوی چې قرآن اور سنت رڼا کې د دوی تربیت شوی وی یقینا دی لکه دا معلوم کړی وی د دې خبره باندې دی یقینو چې زما خالق خو الله دی خو زما د پیدایش هغه محسوس پیکر ورته وایي چې اخکار یې هغه زما مور و پلار دی. بالکل. د خدای خالقیت مظهر چې ظاهره کې اخکار یې هغه مور و پلار دی د خدای نه پس د مور و پلار ډېر لوی حق دی. اوس دوم دې ته دا معلوم نشته چې د ژوند تېرولو کې علم سره تجربه هم پکار دی. ما سره خو ټیک دی علم شته خو تجربه نشته. تجربه زما پلار سره دی. زما پلار سره دی. بالکل. او تر څو چې لکه د پلار تجرباتو نه دای فایده نه دی اخیستی دی صرف خپل علم باندې کامیاب ژوند نشي تېرولی. هغې د وجې نه شریعت اسلامي مور پلار اور اولاد یو بل سره تړلی دی چې تاسو تر څو دی بالغان شوي نه د خپل مور اولادو
حرکاتو باندې کردار باندې نظر ساتي او کله دوی بالغان شو او صحیح تربیت دیو ته ملاو شو نو یقینا هغه اولاد بیا بل رنګي بل شانتي بالکل نیازي صاحب دلته هم ثابت شوه مطلب د قرآن په دغه کې رڼا کې هم دا ثابت شوه چې مور پلار تربیت په ښه کوي بالکل الله به معاشره کې بچي ژوند ښه تېروي ژوند ښه تېروي بلکې تپوس هم کوي تپوس به هم د کوي بچو که چېرې زه د خپل اولاد مطلب کې تربیت ښه ونه کړی شم نو ما ته پته ده دا زما د مخې ته راتلونکی څیز دی چې مطلب زما بچی به لویږي او هغه به سبا ما ته دغسې درېږي خو دې کې بل خبره هم ده هغه هم د ډاکټر صاحب نه بیا تپوس کوم خو مبین ناست دی جی زه به تاسو دا خبره لغونې وړاندې بوزم بیا مبین سره خبره څنګه چې تاسو وویل کنه زموږ بدقسمتي دا ده دا زما ایج ګروپ چې کوم دی موږ دا بدقسمتي ده چې موږ زمانې د یرې نه اولاد جماعت ته نه پرېږدو بالکل مدرسې ته نه پرېږدو مدرسې ته نه پرېږدو بالکل ها بل دا دی چې موږ به د میتھمیټکس پاره انګریزي پاره به 15,000 روپۍ ورکوو جی او چې کوم کاری صاحب یا مولانا صاحب راځي نو هغه 1500 روپۍ هم په موږ ډېرې درنې کړه بالکل وخت مو خاجي دای میاشتې نه بلې میاشتې به درکو دا غلط دی کنه بالکل ما مقصد دی وینا دا حقیقت دی جی چې کوم حقیقت دی هغې سره موږ اګري کوو زمونږ هم ډېر قصور دی بلکې زه به دا وایم چې موږ حقوق خو وایو اولاد ته چې موږ حقوق په تاسو دا دي که نه خو موږ خپل فرایض کله هم نه دي ویلي اولاد ته چې بچه دا زمونږ فرایضو کې ده چې ستا ایجوکیشن ستا دینی تعلیم باندې دنیاوي تعلیم باندې دا موږ تا سپورټ نو اوس تاسو راځي مبین ما د مبین دا تاسو کو چې مولانا صاحب ډاکټر صاحب پروفیسور صاحب کوم خبرې وکړي هغه چې کوم ټاپک وچړه چې مطلب اولاد نه تاسو نن سبا چې مبین اولاد نه تاسو کې نو هغه خو هایپر شي غوسه شي چې مطلب ماما یا بیبي یا مورې مطلب ته نه پوهیږي هم داسې ده که نه اولاد داسې وایي په کور کې داسې څوک شته چې تاسو باندې ریسټرکشن ډېر زیات ساتي سو غوسه ډېره زیاته کوي هغه مونږ وایي که نه چې سرفهرست څوک دی پلار یا نیکه یا تره یا مشر ورور تاسو وایي شته که نه نو څوک تپوس کوي څوک که نه غوسه درځي که نه پهلنۍ خبره خو دا دی چې زه موبایل نه ساتم او جی ماشاءالله نو موبایل ځکه نه ساتم چونګه یو ګنټه نیمه ګنټه موبایل له ورکوم نو دې نه ښه ده چې ځان له کتاب راولي یو کتاب وګورو او دویمه خبره دا چې کوم زموږ سرپرستي هغه پلار دی پلار دی او جی پلار هم لکه دا شانتې سخت طبیعته دی جی جی او جی سخت طبیعته دی سخت موږ خبرې کوو په دې باندې موږ سره کال دی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي یو کم ځای نه نو خار نه خبره کوم رضی خبره جی جی څه به ویل غواړئ جی ډاکټر صاحب ناست دی موږ خو د وراثت باره کې موږ تپوس کوو او د بچو باره کې موږ تپوس کوو چې د بچو تربیت چې کوم دی د مور پلار د لاسې که نه جی 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 هلو جی 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 ستاسو آواز راځي تاسو خبرې کوئ اواز درځي جی 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 تاسو اوس لکه یو پلار دی د یو ځي نه خفه دی جی نو هغه له په خپلو دغه کې حق ورکولی شي وراثت کې مال کې وراثت کې جی 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 خفه ته مطلب خفقان نو مختلف صورتونه دي که نه څومره خفه دی لکه خفه خو دی لکه پلار چې خفه نو زوی ته وراثت ورکولی شي که نه ډاکټر صاحب ښه جی ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکوي ښه جی ډېره مننه جی ډاکټر صاحب تر څو لکه د خفګان او د میراث تعلق دی دا ورور چې کوم تپوس کوي میراث کې حصہ ورکول شي که نه دا کوشچن لکه په دې باندې دا سوال چې کوم دی وکړو دې باندې غور پکار دی میراث دې ته لکه د پلار کله وفات شي هغې نه پس کوم مال پاتې کېږي هغې ته میراث وایي جی جی پلار تر څو ژوندی چې ژوندی نه بیا هغې ته میراث نه وایي ښه جی هغه لکه پوزیشن آنر دی ښه یعنی جایداد و ملکیت مالک دی اوس د خپل ژوند کې خپل اولادو کې یو اولاد ته نه ورکول غواړي هغه وایي چې زه نه ورکوم نه ورکوم دا دغه حق دی او دا لکه چونکې آنر دی مالک دی جی 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 مالک ته دا حق شریعت ورکړی دی خو دا ظلم کې راځي یعنی د خپل رائټ خپل حق غلط استعمال کو دا یو زوی چې کوم دی اگر چې د دې نافرمان دی د دې خدمت نه ده کړې
نو محروم کول نه دی پکار نورو ته څومره ورکوي هغه عمره ورته ورکول پکار دی یا هغې نه کم ورکول پکار دی لکه بالکل محروم کول نه دی پکار اور باقی پاتې شو میراث والا مسله میراث کې دا شی نشته پلار وفات شو او دغه چې کوم نافرمان اولادو د خپل حق علي په هر صورت کې دته ملاویږي د قرآن دا نن سبا چې دی یا د نن سبا چې تاسو دغه وایي دا نن سبا چې دی چې لکه پلار چې کوم دی نو هغه آک کې ولیکي نو دن چې بیا پلار وفات شو نو دا آکنامه چې کومه ده عاق پلار چې عاق ولیکي د هغې حیثیت نشته د میراث تقسیم حوالې سره د عاق هیڅ حیثیت نشته ځکه میراث تقسیم الله پاک کړی دی قرآن کې د پلار خو دغه زامنو ته حق نه ورکوي پلار خو وفات شو مال تعلق پلار سره ختم شو هغه مالک پاتې نه شو اوس پاتې شو د میراث خدای قانون مطابق تقسیمیږي لونو تم اقا عمره حصہ ملاویږي او چې کوم قرآن بیان کړی دی اور زامنو ته هم حصہ ملاویږي چې کوم قرآن بیان کړی دی صحیح نو بیا مطلب چې کوم اولاد چې کوم دی چې هغه ما بیا خبرې لري چې نظام چې کوم اولاد چې کوم دی هغه پلار نافرمانی کې واچو آکې که بیا چې هغه پلار نی بیا هغه رونو مغه سره ډېر زیات ظلم کړی دی مطلب بعضې وخت ډېر داسې شته چې مطلب بعضې وخت داسې ومشي چې هغه لوفر دی د کور پیسې نه ورکوي دی نافرماني کوي د خدمت نه دی کړی دی دا نه دی کړی موږ دله دا جایداد نه ورکوو دا جایداد زموږ پلار اوس چې کوم دی نه وفات شوی دی دا جایداد زموږ د دوه درې وروڼو دی خو دا یو چې کوم دی دا یې پوش کړی دی نو دا ظلم کې راځي بالکل ظلم کې راځي دا خو لکه د دوی رایټ نه جوړیږي دا درې وروڼه چې کوم دی یو لکه ماینس کوي اګنور کوي او د دې حق دل نه ورکوي څنګه دا درې وروڼه هغه پلار زامن دی دا یو هم د هغه پلار زامن دی زوی دی نو صحیح نو جی 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 هغه یو هغه کوم چې ما داسې اورېدلي دي زه خپل ځان کریکټ کول غواړم چې هغه میراث یعنی چې کم د پلار په خپلو هغه نه دی ګټلی یا جایداد یې هر څه چې دي هغه ته هم په میراث کې ملاو شوی دی د پلار د نیکه جایداد د نیکه نو اب باندې د حق شته چې د اولاد آک کی یا نه کی آک دا اصل کې یو پلار خپل پلار نه چې کوم میراث اخیستی دی هغه د زموږ د پلار نیکه ډوکی دی کنه پلار نیکه ډوکی دی جی جی د دې اوس لکه دا موجوده چې کوم پلار ژوندی دی د دې لکه مالک دا دی دغه پلار دی اوس دی په خپل هم څه ګټلی دی خپل ژوند کې هغه میراث نه علاوه صحیح نو دا د دې وفات نه پس دا ټول بیا د دې میراث ګرځي یعنی خپل پلار نه اخیستی دی دې ته ټرانسفر شوی دی خپل پلار نه او دې په خپله څه خپل ژوند کې ګټلی دی دا ټول د دې میراث کې داخل دی صحیح مطلب دا ټول د دوی دي ټول د دوی دي په دې باندې د پلار حق دی او د دې پلار نه پس په دې د دې بچو حق دی فی الحال تر څو دی ژوندی دی او دی مالک دی اونر دی دې ته شریعت اختیار ورکړی دی چې تو لکه ټول اولاد محروم کی دوست په نوم ولیکي دا ما یو دوست دی هغې ته مې ورکو ګفټ مې کو یا یو غریب دی یو نادار دی هغې ته مې ورکو جامع ادارې ته ورکو یتیمخانې ته مې ورکو چونکې مالک دی مالک دی د ملکیت حق دا دی بالکل خو البته دا لکه خپل وارثان لیګل هیرس چې کوم دی هغه محرومه کول ظلم دی خپل رائټ غلط استعمال هغه دا بعضې وخت دا پلار وایي که نه چې مال زما بچو چې کوم دی خدمت ونه کړي جي ډاکټر صاحب او وایي چې د فلاني بنده یا چم یا ګوان یا څوک داسې بنده راشي هغه والا خدمت وکړي چې خدمت خو ماله مطلب سپوز ټو ماله خدمت مبین وکړه نو زه هم چې د خپل بچو لیس نه ورکوم زه به هر څه خپل جایداد چې کوم دی هغه ګفټ په طور باندې دوی ورکوم نو دا زما بچو سره ظلم دی ظلم دی یقینا ظلم دی لکه خپل بچی لکه داسې محرومه کول محرومه ساتل دا بچی به د پلار نه پس څه کوي خلکو نه غواړي نو سوالګري شي معاشرې باندې بوج شي نو حدیث کې خدا راځي لکه تو خپل بچو ته سپری دي دا دینه بهتر دی چې هغه لکه سوالونه کوي او معاشره کې ګرځي او په دې کې مونږ ډېر زیات پاتې راغلي یو چې مطلب کې مونږ ځانځانې کوو دا زموږ جنریشن چې مونږ وایو جنریشن ګیپ راغلی دی مونږ کې نو په دې کې هم دی چې لکه پلار وایي ډېر پلرونه ما داسې لیدلي دي چې هغوی وایي چې دا زما دی کور زما دی پټۍ زما دی دکان زما دی او مطلب کې دا ټول جایداد زما دی په بینک کې چې کوم پیسه د هغه زما ده اسلام د دې په متعلق مطلب کې ممانعت کړی چې زیاته پیسه جمع کړي کله نو زیاته یو مسلمان دی هغه به زیاته پیسه جمع کوي د اسلام پوینټ اف ویو سره نه پیسې جمع کولو باندې پابندي نشته البته جمع کی په جایز لاره باندې
یعنی جایز حلال لار. طریقې صحیح حلال طریقې. حلال صحیح. طریقې سره او بیا دغه پیسې حق ادا کی مطلب زکات پکې یعنی بس. زکات خو فرض شو کنه جی. فرض شو او حدیث کی دا راځي ان فی المال حقا سوى الزکات زکات نه علاوه هم مال باندې حق ده لکه ستا خپلوانو کې داسې غریبان دي ناداران دي نو هغوی باندې یعنی وقتاً فوقتاً خرچ کول ها پناداران او څوک بیماران دي یا ملک ته ضرورت پیش شي ها او هغه ته لکه کنټریبیوشن کول یا چمګوان کې څوک او بالکل ضرورتمند دي او نو حق کله ادا شي نو بیا پیسې جمع کولو باندې سي پابندي نشته حلال معلوم یو لوی نعمت ده یو لوی صحیح. نعمت جی، دی جی. یا مطلب چې موږ دا وایو چې لکه یو جنۍ دا عجزه دا ناداره دا غریبه دا هغه ودیږي هغې له جایز وکړم نو مطلب دا هم خلک کولی شي یقینا خو لوی دې کې عبادت دې کې ډاکټر صاحب بیا خبر رااله چې دې کې مطلب ستا وارثان خو چې کوم دي که نه لکه اوس هغه ستا وارثان خو چې کوم ستا هغه څلور بچي دي یا درې یا څلور یا یو یا دوه هغوی نه به تپوس کې د دې مال چې زه دې فلاني جنۍ له جهیز اخلم یا فلاني نادار سړي سره خدمت کوم یا فلاني ځای کې نو هغه به تپوس کوي که نه 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 دا دې مالک اوس خدا اونر دی مالک دی ها. مالک ته خدای پاک اختیار ورکړی دی اوس جایز مداتو کې چې کوم جایز ځایونه دي صحیح د جایز ځایونو کې دی خرچ کوي نو خپل آخرت تعمیر کوي کنه صحیح نو الته به تپوس اجازت ضرورت نشته صحیح دک خبره ده کنه چې نیازي صاحب چې مطلب کې دک کې د بچي او د پلار ګیپ راځي ګیپ راځي چې لکه هغه وایي چې پلار ما نه تپوس ونه کو دومره ټیلیونه خرچ کړو دا پیسه دا کور دا دکان په دې خو زما حق او دی ولګېد د هغه بل د تر زوی له نه ورکړو دا ګوان له زوی ورکړو چې کوم دی زوی خپل رائټ باندې تر اوسه پوري پوه شوی نه دی د دې حق اوسه پوري دا مال د دې حق ګرځېدلی نه دی د دې اونر موجود دی هغه پلار دی پلار تر څو موجود وي حق د هغې دی او مالک هغه دی او دا زوی چې کوم دی دا په خپله لکه د پلار نګرانۍ کې دی دې څنګه دا ویلی شي چې زما حق ضایع کو د دې حق خدا دی انسانیت سبق ورته وښیي او ښه جوړه جامه خوراک اسکاک اور شلټر انتظام ورته وکړي دا د دې رایټس دي تر څو بالغ شوي نه وي د بلوغت نه پس بیا مور و پلار باندې بیا دا حق هم نشته بیا بچي ځان له خپل کوي جی زه به یو تپوس دا وکړم چې لکه موږ وروستو ورځو کې یو پروګرام کې زنانه راغوستې وې څه نو هغوی یو دا ډېره لویه ګیله کوله چې موږ ته په وراثت کې یا جایداد کې حصہ نه ملاوي حصہ نه ملاو کېږي دا یو زنانو ته موږ نه ورکوو نه ورکوو یو بل دا دی زه خپل ایکسپیرینس ما باندې دا لونه ډېرې ګرانې وې که نه نو ما به هغوی ته آوټ اف د وی سپورټ کولو نو زامنو به مې یوه خبره کوله چې بابا دا خو ته زمونږ حق هم هغې له ورکوې لګیا که دا دی دا خو ما خبره وکړه که نه چې ګنې زامن یې په دې خفه کېږي جنریشن ګیپ دې ځای نه شروع کېږي چې لور له ورکه زوی له ورکه بل له ورکه ګوانډ له ورکه دې کې نه شروع په هر حال ورکول چې کوم دی یو میراث مسله ده میراث کې خدای پاک فیصله کړی دی لور تم ورکړی دی زوی تم ورکړی دی خدا قانون امپلیمنٹ به څنګه شي نافذ به څنګه شي قانون پسې زور غواړي اوس زموږ د قومي علمیه ده قومي دا نه لګوي ته نه ورکې یا دی نه ورکې یا دی نه ورکې یا زه نه ورکوم بالکل صحیح من حیث القوم چرته 1% خلق بدای داسې یي چې هغوی لکه لونو ته میراث کې خویندو ته میراث کې حق ورکوي خو هغه 1% یي 99% خلق نه ورکوي اور هغه یقینا هغه خویندو حق خوري اور حرام خوري د هغوی د عباداتو باندې دغه حرامو اثري حیثیت د عباداتو ویټیج چې کوم دی هغه کمیږي ختمیږي یو کس پوره ژوند لکه حرام خوړلی او د خویندو ته حق ورکول هم خدای حکم دی مونځ کول هم خدای حکم دی که نه بالکل جی نو ته د خدای حکم چې کوم دی هغه نه منې کوم خدای درته ویلی دی مونځ کوه حقه خدای درته ویلی دی خور ته حق ورکړه بالکل نو ته د خور حق نه مني او مونځ کوي یو حکم مني او بل نه مني دا یهودیانو صفتو قرآن یهودیانو باره کې دا وایي فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بالکل صحیح د کتاب بعض حکم مني او بعض نه مني بالکل صحیح نو موږ هم ځان ته داسې مسلمان وایو چې ما مفاد کوم ځای کې متاثره کیږي هغه حکم نه منم چې کوم ځای کې ما مفاد متاثر نه ما ته څه نقصان نه ملاویږي هلته زه مسلمان یم بالکل نو دا شای لکه بالکل نه دی پکار او علما دی باندې کتابونه لیکلي دي بیاناتو کې یې آرټیکلز لیکلي دي خود دا قانون مسله دی قانون پسې شاته پاور اور فورس پکار دی امپلیمنټیشن لپاره صحیح نو
امپلیمنټیشن لپاره پاور او فورس نشته بالکل چې نشته نو ډاکټر نفاذ صاحب نشته په دې کې هم دا دغه دی چې لکه موبین هم موږ سره ناست دی او زه دا دغه کوم چې لکه زموږ ډیر زیات اولاد چې کوم دی لکه زما ډیر زیات جایداد دی زه لګم مطلب هغه کې نیم کم نیم په خپلې عیاشۍ باندې وړاو کوم او بیا هغې نه پس چې زه کله وصیتنامه لیکم په وصیتنامه کې زه هم چې بس دا نیم خو زما د دې ملګري شو نیم زما د دې دوست شو نیم زما مطلب کې پلانۍ سره جومات ته مې ورکوو دا لږ چې کوم دي دا باقي د ما د دې بچو شو نو چې کله دی وفات شي نو آیا دا په ماشومانو باندې ظلم دی یا مطلب هغه بچي وایي که نه چې زموږ پلار خو هغه هر څه چې کومونه هغه خلک نو داسې وصیت دپاره بیا ځان لا رولز دي شریعت اسلامي کې دا انسان چې کوم مالک دی مال مالک دی جایداد مالک د خپل ژوند کې د خیر کارونو کې خپل مال استعمالولی شي اسراف اجازت بالکل په هر صورت کې نشته په یو صورت کې اسراف اجازت نشته یو کار په 100 روپۍ کېږي تو په 1000 روپۍ هلته لګوي نو د دې خو اجازت نشته او پاتې شو لکه آخري حالت کې دی وصیت ولیکي آخري حالت کې نو هغه امپلیمنټ یې 1/3 پوری 1/3 مال پوری اجازت شته 1/3 نه چې سوا شو د دې لیګل هیرس چې کوم دی قانوني وارثین دینه به تپوس شي ستاسو پلار داسې وصیت کړی دی د هغه کل وصیت مالیت چې کوم دی هغه 1/3 نه زیات دی نو تاسو اجازت ورکوئ ځکه هغه 1/3 نه زیات چې هغه وصیت باندې عمل وشي د دیو حق بیا متاثر شي که نه نو کله دا لیګل هیرس زامن او لونه ټول لکه اجازت ورکړي زموږ پلارو موږ سره لکه ښېګړه کړې دی ژوند کې لہذا څومره وصیت هغه کړی دی ټول د امپلیمنټ شي هغه ځایونو کې ولګوئ بیا خو ټیک دی چې دیو دا ووایي نه زموږ حق متاثره کیږي لہذا 1/3 کې د هغې وصیت باندې عمل وشي 1/3 نه زیات نل اینډ وایټ کالعدم 1/3 به کېږي 1/3 به کېږي مبین اوس تا ته راځو که نه تاسو خویندې وروڼه به وي که نه څه څه فیل کوې لګیا چې ستا په ذهن کې څه ده چې ستا مور پلار د لوڼو ته زیات اهمیت ورکوي یا کم ورکوي که نه او کم ورکوي نو ولې ورکوي نیار صاحب د دې جواب موږ له راکوي موبین د دې بریک نه پس جی موږ کولی شو د میله ځو جی نیار صاحب تاسو زما په خیال چې کوم سوال کړی زه بالکل مبینه بچې ما تا نه دا تپوس وکړو چې تا به خویندې هم وي وروڼه هم دي نوره شته دی که نه نو دا مور پلار باندې اکثر لوڼه ډېرې زیاتې ګرانې که نه بیا په کور کې یو بچی چې هغه ډېر زیات ګراني نو کله کله هغه بیا آوټ اف د وے هم لاړ شي هغه مینې کې هغه کې خو بیا ته کله فیل کوې چې د ستا حق کې څه فرق راځي لګیا دی بالکل پهلنۍ خبره خو دا دی چې کوم بچي یې که نه هغې له پکار چې د مور پلار خدمت وکړي نو چې کوم د مور دی که نه هغه بچو سره ډېر زیات محنت کوي که نه دا کوي پلار والا د بهر کار کوي مور والا دنده کوي چې کوم دغه پالنه ده که نه والا مور کوي نو زه یم چې کوم چې نیو جنریشن له پکار چې د مور پلار خدمت وکړي او دغو کې او نور ډاکټر صاحب به خبر وکړي د حوالې سره ډاکټر صاحب سره زما چونکې ټایم زموږ ډېر زیات کم پاتې شوی ډېر شارټ دی نو زه هم چې ډاکټر صاحب نه دواړو کوېسچنې په یو ځای کوم ډاکټر صاحب د دې جواب راکړي زه انټراکشن نه کول غواړم ډاکټر صاحب ډېر زیات ښکلې خبرې کوي منځ کې چې زه خبره کوم بیا خوند نه کوي ډاکټر صاحب یو خبره خو زما دا ده چې مطلب کې که پلار ډېر هم بچې آ کي یا ناراضه شي تېنه خفه شي تېنه هر څه او خو بیا هم د پلار په زړه کې د زړه په یو ګوټ کې چېرته د بچي هغه دغه یي چې هغه بیا هم زوی مې دی که نه خو بچی د دې نه غلطه فایده اخلي دا به زما وي برسوم ما سره دغه کوي تاسو به ما سره اتفاق کوئ بچي وایي چې بس زما پلار دی بس که زه ډېر هم رواني کوم کار څه کوم خو زما پلار دی یو به دې خبرې بل دا دی چې ټایم موږ سره چونکې ډېر زیات شارټ دی نو زه دا خبره کوم چې یو راته دا خبره وکړئ چې کول څه غواړي نیو جنریشن دپاره موږ څه وکړو چې هغه هم برقرار پاتې شي زموږ هغه عزت ته زموږ حقوق او بچی هم زموږ خراب نه شي زموږ نه جی نیو جنریشن حوالې سره چې کوم اسلامي تعلیمات دی د عام کول پکار دی ځکه زموږ د ایمان دی
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोम तर्ज ज़िंदगी कोम सकाफ़त कोम कल्चर मूंग त परेखे दे आगे न बेहतर कल्चर पॉसिबल न दे आगे न बेहतर वे ऑफ लाइफ मूंग दे पारा पॉसिबल न दे और कुरान बेदा फरमाई कि इस्तासु पैगंबर ژوند के इस्तासु दे पारा बेहतरीन रहनुमाई दे बेहतरीन रोल मॉडल दे और दुम दा कि इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ आगे की यवाज़ दा मुंज और रोजा न दे बल्कि अखलाकियात मुआमलात दा मीरास और दा टोल सीज़न पकी दाखिल दे नो मुंग लक खपल जान दीन तरफ ता लग करा नजदीको और मोर प्लार अव्वल खपल फराइज अदा की सिर्फ दा पे जनून सबा कि माशूम लक खे स्कूल की दाखिल का खे पैसे वाला वर्का खे मोबाइल व तवाखला और बे तपोस मकवा पैसा दी सको द मोबाइल बंदी तो चा सर लग गया और इसका वक्त लक मैनेज संगा की संग शवे दे दा तपोसुना निश्ता न तो लका माशूम दासी आज़ाद प्रेदी और दगा माशूम इल्म निश्ता दगा माशूम तजर्बा निश्ता दे दे सर बल सोक रहनुमाई कवल वाला निश्ता न तो हलाकत तरफ था वर शड़ी सही वर्जा उस मख की हलाकत था जान लका हलाकत की खपल नजदीकाई बिल्कुल जी मोर प्लान कदी कि मोर प्लान घाट फराइज खपल लका फर्ज ता उस मौलू स्टार्ट न लका शुरू के कल माशूम पैदाशी शरीयत इस्लामी दावे दे दास खुली नुम केदा दे नुम च कुम दे लक फ्लोर प्लार जिम्मेदारी दे बिया मोर जिम्मेदारी दे जे खुली नुम च दे माना हम सही भी दास नुम वरबंदी केदा जो देह द पोरी लका इस्लाम अहमियत दे तो वर करे दे बाकी अखलाकियात और अखलाकियात खुद दीन यो जान ले मुस्तकिल हिस्सा दे अखलाकियातों की दा टोल सीज़ुन राजी मोर प्लार हक नवाला गवर्नियान नवाला असातिज़ो नवाला नोल मरगिलो नवाला टोल हुकूक पकी दाखिल दे नगी दे पारा लगा यो संजीदा सोच पकार दे संजीदगी सरा दे बंदी सोच कोल पकार दे मुआशरे की दासी मियन दे हम इश्ता दासी प्लारान इश्ता चाहे लगा खपल माशुमान दासी तरीके सरा दगोई वक्त मैनेज करी दगोई इबादत बंदी दियो नजरी उस हदीस की तसु वाव रहे लगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कल माशूम दे वो कलोशी नो अगई त उ आए बची मुंज उका ओके लसु कलोशी ओ मुंज ने की लेक सख्ती पे उकई लगा सख्ती पे उकई नो दोमरा लका हद पोरी दगा वेले दे और बे लका माशूम के माशूम में लका दो द्रव कलो उम्र की भी मोर उपलार द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द मोर उपला यानी खजा खावंद दगा माशूम बच्चे मख की दासी हरकत उन्हें के दे जाता गलत तासुर इख्तियार की जगह दे खबरी खुनिशी कवल है दे औरी और दे स्तर की पिक्चरी आली दे मोर उपलार अगर हरकत पिक्चरी आली दे खबरी औरी नतुलका दे खबर गलत माहौल वाला के हमेशा गलती खबरी कोर की दिन मोर उपलार हर वक्त पजंगी पजगड़ई यो बोलता लका कंजिल कई और बद अखलाकी वाला अल्फाज इस्तेमाल न माशूम खुपदी कोर की दिन न दे दासी खबरी और दे 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 दासी माहौल मिलाऊ शू लिहाजा अगा सी खबरी सबाला दे शुरू की बिल्कुल और दे चिकुम माहौल लीदल दे दे स्तरगी लका पिक्चर अगस्ते दे नो दे बिया दा शवना लीदले दे सबाला वादो की खपल कोर वाला सरा खपल बीबी सरा दासी हरकत की जमा मोर उपलार दासी कवल आचो बाबा दासी कड़ी जमा आओ नो कोर जिकुम दे दा पहला मदरसा दे चगेना अखलाकुम जोड़ीगी अगेना अकीदोम जोड़ीगी च मोर खे अकीदा वाला खुदाई बंदी सही ईमान और अकीदा लरी प्लार खे अकीदा वाला हराम हलाल न गनी हलाल और हराम न गनी बल्कि हराम तो हराम वही हलाल तो हलाल वही माशुमान बंदी हलाल खोड़े ली और करप्शन नहीं करे बदअनवान ژوند नहीं तेर करे नो दा औलाद बिया यकीनन लका खे ट्रैक बांधी रवानी और दा बिया यानी सही मेमारी द कौम और सही खादिमानी द मोर प्लार नो दा टोल हासिलीगी कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ो त मुंग जान रा नजदीको नो असल जमुंग मुसीबत दादे मुंग पैगंबर बांधी ईमान सातलियो और जान दे पर रहनुमायान द यूरोप अगर चकुम लगड़ खलक दे अगर गणु बिल्कुल देगोय अगा चिकुम सकाफत दे देगोय कल्चर दे अगा के मुंग खपल कामयाबी मुमु बिल्कुल और दा उल्टा रवान दे जो अब्बला दे निम इस्लाम मनु निम न मनु कना जैसा मतलब है कि दा खो मुंग जे प्रेगनेंसी के अगा यो कोले तस्वीर के दे जानता जे माशूम कोले पैदा जे माशूम में कोले पैदा शी कना प्लारिम ख्वाहिश मोरम ख्वाहिश खो आवी दा सोच न कई چې دا کوم ماشوم پروسس کې د پیدایش کنه چې دا مونږ چې کوم خپل مس کې جګړې کوو یا بد ردوایو یو بل ته
هغه هم د ماشوم هغه پروسس کې چې دا یو ذهن کونې ته روان دی جی سر دا نه من اصل دوه سیزونه سر صورت او سیرت سیرت مونږ وایو چې صورت لکه ښکلی شي او داسې شي هغسې شي خو سیرت چې کوم دننه د هغې ویلیوز اینډ کرکټرز دی بالکل د هغوی باندې زموږ هېڅ توجه نشته موږ سیرت سره به ګورو ځا چې صورت ښکلی دې ځای کې موږ دغه ډاکټر صاحب مطلب کې ستاسو وخت کې خپل لږ ټایم رعایت کوي چې هغه وخت او دې وخت کې لږ شته بدلون ماشوموالی ستاسو چې و هغه وخت ستاسو مشران چې کوم هغوی به تاسو څنګه عزت کوو یا مشرانو به ستاسو خبره منله که نه یا ستاسو خپل ملګري چې کوم هغوی مونږ لکه مشرانو کې لکه مذهبي دغه سره زموږ تعلق دی خاندان سره ماشاءالله یعنی نیکه مې عالم و اور بیا خاندان کې لکه زما والد صاحب دین نه خبر و اور زما تره هم عالم دی ماشاءالله حاجي او داسې الحمدلله زه په خپله لکه دینی تربیت کې لوی شوی یم صحیح نو مونږ داسې لکه چېرته اختلافات هغه وخت کې تاسو کوم معاشره کته چې ګنې معاشره څنګه وه هغه وخت هغه وخت معاشره د اولادو حوالې سره نن سبا چې کوم روان دی نسبتا ښه وه لکه هغه خلک لږ لحاظ ساتل جذباتو باندې کنټرول وو ځکه اوس ځوانانو کې جذبات شته لحاظ نشته نه چې جذبات شته او هغه جذباتو باندې لکه خپل خیالات امپلیمنټ کول غواړي هغه جذبات او نتیجه به صحیح دا ځوان ته معلوم نه دی دا جذبات زه لکه عملی کوم مور و پلار ته څه نقصان میلاو شي قوم ته څه نقصان میلاو شي نو څومره لکه ایون ایز ا هول اسلام ته چې کوم دغه نه خوی نه نقصان میلاو شوی د هغه جذبات دی جذباتو کې چې کوم فیصله کیږي هغه فیصلې نتیجه ډېر نقصان دی چې هغه یو کس کوي چې هغه جماعت کوي نو اسلام جوش نه دی پکار هوش پکار دی خو مولانا صاحب یو خبره آخري زه وکړم جی 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 چې مونږ ته تاثر لغونې غلط هم دی چې نن نوی کول چې دی بدتمیزه دی دا دی که تاسو اوس نن سبا جوماتونو کې وګورئ زمونږ دا نوی کول ډېر زیات روان شوی ګیرې سره که فیشن په نظریه کې دی او که د اسلامي نظریه کې دی بل زمونږ دا ماشوم چې دی کوم یا دا نوی کول چې دی په اسلام ډېر ښه پوه دی خو خو دته لاره نه ښکاري لګیا ده نیازي صاحب زه به دا وایم چې لکه موږ اودس خو ډېر کوو او موږ زوم یا کوم زموږ ماشومان دي خو موږ عمل نه کوو پخوا زمانه کې به موږ اودس کم و هغوی دومره نه پوهېدل خو هغوی به د مور پلار او د نیکه یا د استاد هغوی به نه حیا هم کوله او عمل به هم کو مور پلار استاد به څه شي دا یا د موبایل وجه ده یا بیا زه خبر هغه ځای ته کوم چې د مور تربیت دی یا د پلار تربیت دی یا سوشل میډیا ډېر زیات یا چې څنګه یا سره تاسو چې مطلب موږ باندې د یورپ اثرات ډېر زیات دي یقینا سوشل میډیا د الله سره اوس خلک نفسیاتي بیماران دي بالکل او ټایم چې لکه یو ماشوم لکه اوس اف ایس سی اف اے کی یا بی ایس سټوډنټ دی هغه پوره دنیا سره په یو وخت کې رابطه کې دی موبایل ورسره د ټچ موبایل هغه چې یو ځل ان شي نو پوره دنیا سره د تعلق قایم شو او کله د سوشل میډیا نه راوځي نو 3 غنټې ویسټ شي نو 3 غنټې کله د لکه سوشل میډیا کې لکه ګوتې ووهي هغې نه پس دماغ خو ایگزاست شو که نه سترګې ایگزاست شو نو دی بیا هر څنګه کتاب کوله وکړي هر څنګه مطالعه وکړي مغزو ته څه نه راځي بیا ځکه چې دوی خو هغه 3 غنټې هغه څیز ضایع کړی که نه خپل ټایم هم ضایع کړی و دغه څیزونه یې دومره پخواني خلک چې نو خو موبایل ونه خلک ساده و خلک دومره ډېر زیات شعور نو حیا پکې ډېر زیات و د خپلو خپلانو نه د مشرانو نه به ډېر زیاته حیا کوله او هغه به په څه نه به پوهېده که هغه به واده وکړو کویده نه پوه نن سبا خو د 5 کالو 6 کالو ماشوم به هغه به په هر څه پوهېږي د هغې وجه دا ده چې زما مور زما خور زما سور خویندې دي دی ناستې بد دی په دې خبره باندې بالکل نه مني چې هغوی کله هم څه کار مار کوي نو هغوی موبایل چې کوم دی بچي له ورکړي او بچي ته وایي ته موبایل ګوره زه به دا کار وکړم دا د مور د ډېرې بخښنې سره زما نه د میندې خویندې خفه کېږي نه او دا دغه دی جی ډاکټر صاحب اخري میسج به ما له سره کوئ چې اول به زه د مبین نه مبین څه پکار دي موږ له څه کول پکار دي چې زموږ معاشره زموږ ماشومان له څه کول پکار دي چې معاشرې سره ښه پاتې شي هغوی ماشومانو له دا پکار دي پهله چې د مور او پلار چې کوم دی نصیحت یې ورته وکړي او ښه دغه دې ور تربیت یې ول وکړي چې وخت سره غټېږي چې کم مور او پلار ورته کم تربیت خیلی هغې سره لوی شي او هغه شانتې دغه دي خپلو ملګرو ته به څه وایي هغوی له څه پکار دي خپلو ملګرو ته مې دا پکار دي چې
مور او پلار خدمت کوئ او د لکه دومره جنگ جګړې مه کوئ که نه لکه نور داسې څه دغه وي هغه دغه وکړي. صحیح. جی ډاکټر صاحب موږ له څه کول زما پکار هم لکه خیال دا دی په دې اسلامي مطالعې رڼا کې چې موږ خپل یعنی بحیثیت مور او پلار خپل فرض اول وپېژنو او ځکه لکه مسلمان مخې ته عقیده آخرت دی مونږ الله ته جوابده یو د اولادو باره کې هم او چې کوم خلقو حقوق مونږ باندې دی د هغې باره کې هم نو دا آخرت باندې دا عقیده چې کوم دی دا سپیډ بریکر دی سپیډ بریکر کله لکه انسان دا عقیده چې زه خدای ته جواب ورکوم نو اوس دلته هغه بیا سنجیده چې دا زما لور ده دا زما زوی دی دا زما رور دی د دې څه حقوق دی اور دا ما باندې فرض دی د خپل فرایض ادا کوم نو کم از کم الله ته پاتې را نشم باقي دیو زما حقوق ادا کوي نه کوي دیو سره به الله ګوري او که بالفرض دنیا کې دا کار نه کوي او که بالفرض مونږ خپل فرایض چې کوم دی ډیوټیز صحیح طریقې سره ادا کو نو د هغې نتیجه به انشاءالله دا راوځي چې زمونږ حقوق صحیح طریقې سره مونږ ته ټرانسفر شي. ډېره زیاته مننه جي مبین ستاسو هم ډاکټر صاحب ستاسو هم زه د خپلو کتونکو هم شکریه ادا کوم د دې نن پروګرام مطلب کې مین مسله مین خبره او زم چې سوره ما ابزرو کړه او سوره ما مطلب کې سوچ وکړو یا سوره ما زه پوه شم کېدای شي دومره په تاسو هم یې چې اول دې مونږ خپل اخلاقیات صحیح کړو چې مونږ نه الله ناراضه نشي مونږ چې د الله طرف ته ځو نو کم از کم چې هغه کوسترګي نیو لکه موږ وکړو د انسان په زړه کې یره پکار ده بس د الله یره پکار ده که زه خپل والدین سره هم غلطه خبره کوم که زه خپل مور سره هم کوم که زه خپل نیکه سره هم کوم تره سره هم کوم یا مشر سره چم ګوان کې یا معاشره کې داسې بزرګ سره کوم نو دې ته الله په کم نظر کتلی دي یا موږ ته قرآن کې څه ویلی شوي دي بس خپل چې تاسو قرآن سټډي کوئ لکه څنګه چې مولانا صاحب وایي چې په هغې باندې ځان پوهه کوي هغې ترجمه ووایي په انګلیش کې هم راغلی د هغې ترجمه په اردو کې هم ده په پښتو کې هم ده په څومره ژبو کې شوي ده چې په کومه ژبه باندې تاسو اساني سره پوهېږئ نه کم از کم د ژوند کامیابي هغې کې ده نیایي صاحب تاسو ویل غواړئ زه خو بس دغه د توازن خبره به کوم چې موږ ته پکار دي استادانو ته هم مور پلار ته هم علماء دین ته هم کنه او چې موږ په هغه کې یو توازن وساتو په ژوند کې بالکل نو بیا به د ټولو مشکلاتو حل موږ ته ملاو شي او که موږ دا معاشره متوازن نه نو بیا ډېره ګرانه ده ډېره زیاته مننه جي ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ستاسو الله مو خوشحاله ساته ګرانو کتونکو انشاءالله چې ژوند نو بل پیر پرز به انشاءالله بیا د نور ملمنو سره د نورو ملمنو سره د ښکلي نور بل ټاپک په ټاپک هم دقه دی خو د دې په دایره کې دننه انشاءالله موږ به ستاسو په وړاندې وي تر هغه وخته پورې مو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان